فقیری ده او غریبي ده او مال نه راځي او ګراني ده او دا دې او هغې دي دا ټول لپاره ډېر زیات وظایف دي موږ سره. زه به تاسو یو لنډه وظیفه وښیم چې دا وظیفه کوئ انشاءالله الله جل جلاله مبارک به تاسو سره غیبي امداد کوي. د ماښام د مانځه نه وروستو چې سړی راولګېږي یو دوه ټکي دي الله الصمد الله الصمد. دا دوه ټکي چې دا کوم انسان وي د ماښام د لمونځ نه وروستو 101 بار یو د پاسه سل پیرې دا د نه قضا کې په توجه سره دې وایي انشاءالله الله به غیبي غوسه کي الله به مال ښه ډېر وایي. یو په دې سورة الطلاق آیات ته که دا ویل شو ډېره ويرزقه من حيث يحتسب ويتوكل على الله حسبي الله بالغ امري قد جعل الله لكل شيء. دا آیات مبارک سړی ویلی شو دا ډېر مفید دی. د دې تعداد کم دی 41 پیرې د سړی وایي د ماښام د مانځه نه وروستو دا دوه وظیفې دا د غریبۍ لپاره د رزق د فراخۍ لپاره د مشکلاتو د حل لپاره کم قسم تکلیف وي الله جل جلاله به انشاءالله د دې بني آدم نه دا تکلیف لرې کوي او الله جل جلاله ته ډېر خیر ورکوي. بعضې خلک وایي یاره وایي زمونږ چې کوم دی مال دی اولاد دی دې کې برکت نشته او دې لپاره د برکت کار پکار دی. د برکت لپاره خو د مال حال د زیاتوالي لپاره د اولاد د زیاتوالي لپاره هغه هم یو مختصر وظیفه سورة فاتحه ورته وایي د ولدوالین امین بسم الله ورسره وایي د سار او د سنت نه وروستو د فرضو نه مخکې د سنت چې کله وکړې د هغې نه بعد کښېنه په دا خپل ځای باندې یو د پاسه سل پیرې ووایه انشاءالله خدای به دې اولاد هم زیات کړي مال به دې خدای زیات کړي نوسي کړوسي به دې الله پاک زیات کړي. دا درې وظیفې دي انشاءالله ما ته د ډېرو بزرګانو نه اذن دی اجازت دی ما د زړه د کومې نه که څوک دا وظایف کول غواړي ما د زړه د کومې نه دې ته اجازت ورکړو یو د الله الصمد 101 بار او بل سورة الطلاق دغه آیات ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. یو دا وظیفه 41 بار یو څلوېښت پیرې او بل سورة فاتحه مبارک یو د پاسه سل پیرې چې کله د سهار سنتو کې د هغې نه وروستو د فرضو نه مخکې په دې فرض او سنتو په دې منځ کې کښېنه ویې وایه دعا پرې وکړه انشاءالله ټول ضرورت به دې الله برابر کړي مال حال کې به دې برکت وي زیاتېږي هم اولاد به دې زیاتېږي هر څه به دې زیاتېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين. یا الله